وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې د آرمي چیف په مدد باندې به موږ د پاکستان د دنیا کامیاب ترین ملک جوړو. موږ سره د کروڑونو ډالرو سرمایه په پاکستان کې موجوده ده. موږ سره په کروڑونو ډالرو ذخایر په پاکستان کې معدني وسایل دي او موږ چې دا روباسو نو موږ په د پاکستان قرضه هم ختمول شو. موږ په پاکستان د دنیا نمبر 1 ملک جوړول شو. جی دا شهباز شریف پرون یو دغه کې یو میټینګ هغه سره خطاب کړی دی چې پکې آرمي چیف هم سټیټمنټس بیانات جاری کړي چې په دې باندې تفصیلا خبره کوي. چې پرون د پاکستان منرل ذخایر خطاب منرل ذخایر یو میټینګ چې هغه خطاب دوران شهباز شریف دا خبرې کړې دي چې د آرمي چیف په مدد باندې به موږ پاکستان د دنیا نمبر 1 ملک جوړو. په دغه تقریب کې د ټولو صوبو وزیر اعلی آرمي چیف نور هم موجودو بغیر د الیمین ګنداپور نه. الیمین ګنداپور په دغه میټینګ کې نو په دغه کانفرنس کې نو نور د سمره هم د پاکستان صوبې دي د غي وزیر اعلی او ورسره د آرمي چیف په دغه تقریب کې موجودو. شهباز شریف دا هم ویلي دي چې بلوچستان کې پی کې آزاد کشمیر ګلګت بلتستان د معدنیاتو ډېر غټ ذخایر دي پاکستان کې او زه امریکای سعودي عرب چاینا او دغه ترقی یافته ملکونو ته د سرمایه کاری د لپاره پاکستان ته دراتلو دعوت ورکوم. بین الاقوامي سرمایه کاری د دلته په پاکستان کې وکي. پاکستان نه عام چې کوم پاکستان کې خام مال ذخایر دي دا د پاکستان نه بهر کړي. چونکه پاکستان سره پاکستان شهباز شریف مطلب دا و چې پاکستان سره هغه وسایل نشته چې د ذخایر نه فائدہ واخلي. نو پاکستان دغه ذخایر وکولو د لپاره دغه مدنیت را وکولو د لپاره چاینا سعودي عرب امریکا دغه چې کوم ډیولپډ کنټریز دي ټیکنالوژي ریلیټډ هم دایله دا دعوت ورکړه چې تاسو راځي په پاکستان کې سرمایه کاری وکړي او پاکستان کې خپل غټ انویسټمنٹ وکړي او زموږ په پاکستان کې معدنیات ذخایر چې کوم دي هغه ډیر زیات دي. د بهر ملک غټي کمپنیان دی ویدل تراشي او د معدنیات دلته نه یو سینو دی کې پاکستان ته غټه فائدہ ده. خو آرمي چیف څه ویلي دي؟ آرمي چیف ویلي دي چې مونږه بین الاقوامي ادارو ته اعتماد ورکولو هر کې اعتماد ورکو او مونږه بدای ته هر قسم سکیورټي پرووایډ کو دلته د راشي او دلته د سرمایه کاری وکړي. آرمي چیف هم وایي چې د بهر ملک څومره هم انویسټران دي هغه د پاکستان ته راشي په پاکستان کې د انویسټمنټو کې ایله به مونږه اعتماد هم ورکو او هغه له به مونږه فل پروف سکیورټي ایله به مونږ هر قسم سکیورټي ورکو. جی مدنیات پاکستان کې شته خو مونږ سره ماهرینو کمې دي. د دې مقصد د لپاره به مونږه روان نسل د تربیت د لپاره نور ملکونو ته لیږو چې هغه د معدنیات راوښکلو د لپاره ټریننګ واخلي او هغه سپیشلیست شي. سبا فیوچر کې پاکستان کې چې څومره هم معدنیاتي ذخایر دي چې د لپاره موږ سره سپیشلیست موجود وي. نو مطلب دا د آرمي چیف ویلي دي چې موږ به د کم زموږ چې کم را روان نسل دی هغه به موږ ټرین کوو هغه به موږ تربیتي کیمپ نور ملکونو کې ورکو چې هغه دغه معدني ذخایر او پیژني د دې وسایل چې پاکستان کې کم وسایل دي د دې پہچانو کی او د بیا یوټیلایز هم شي. نو دا آرمي چیف هم یو ښه اقدام دی. په دې ویډیو کې دا اپډیټ سو د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.